لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. سورة بقرة شروع مکه ایتونو کې الله رب العزت د معاملاتو ذکر وکړ او بیا نه پس د اخر کې د حکم ذکر کې څه اخستان خرڅولو معاملات کومه کېږي په دې کې کوم ګواهان دي کدو چې تا ګواهي پټه کړه نو دوی زړه چې دا ګناهګار وي او دوی په آخرت کې دې جواب وي او همیشه لپاره قانون دا دی کسه دنیا کې چې کلام معاملات کېږي چې کوم قسم ته هم معامله وي او هر قسم د معامله وي خرڅو خرڅوي یا بل څه شي کې وي او چې ګواهیان راوړو او ګواهیانو کوي پټه کړه دا په دې آیات باندې داخل دي ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نو دا سړی ولا زه بیا کو نه کولې چې کوم ګواهي پټه کوم قسم دا هم ګواهي وه او دا قیامت کې بیا دې جواب ورته ورکوي همیشه دپاره چې یاره دغه ظلم او زیاتیت تا د وجې نه شوی دی او دغه نن آیات کې لله ما فی السماوات و ما فی الارض د سورې بقره آخري آیتونه دي او یو ځل بیا لکه څرنګه سورې بقره په څلورو حصو باندې تقسیم او پهله حصے کې اثبات توحید ذکر کېدل مطلب چې د الله تعالی د وحدانیت حکم او بیان و زیاده الله تعالی یو دی نور څوک شریک نشته نه په ذاتو کې او نه صفاتو کې امراض ورکوونکی دا دی بیماریان جوړ کوونکی دا دی حاجت روا دی مشکل کشا دی هر قسم ضروریات او همدارنګه حاجات حل کوونکی یک یو د الله تعالی دی نو یو ځل بیا دې چې دا مسله توحید را اهمه مسله دی چې د الله تعالی نه کې دوی یقین او مخلوق نه کې دوی یقین نو دې د واجب دوباره بیا صورت اخر کې لوی اوږد صورت دی قرآن کریم کې دینه سورې بقره نه لوی اوږد بل صورت نشته دی او د ټول قرآن کریم کې اوږد آیات چې د عام په سورې بقره کې ذکر دی نو دا یو ځل بیا ذکر کوي چې خلکو ذهن کې دا خبره کېږي صورت اوږد مسایل ګڼ بیان شروع همدارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت باره کې مسایل ذکر شو چې اثبات د رسالت کول یا دا پیغمبر حق دی او سچ نبی دی څوک انکار کوي نو کافر دی همدارنګه جهاد ذکر شو انفاق ذکر شو یعنی انفاق خرچه دین باندې دا خلاصه بیان شولو دغه نور ګڼ مسایلو کې بیان شولو چې ځان دا خبره نه وتلی زیاده کومه اهم مسله ده چې خلک اول سړی چې د ایمان د داخليږي نو دغه مسلې د عقیده سره داخليږي یو سړی دی چې نعوذ بالله من ذلک زه تاسو شریک بل کس جوړوم بل کس شریک دی سره یا د الله تعالی منوم نه وغیرہ د خبرې کوي دا سړی مسلمان نه دی بلکې مسلمان به هغه سړی وي چې هغه د عقیده وي چې د الله تعالی نه کې دوی کې مخلوق نه کې دوی کې یعنی الله تعالی هر څه کوي او مخلوق هیڅ هم نشي کولی او الله تعالی چې بغیر د روک ټوک او همدارنګه لکه څرنګه مشرکین دا سوچ او فکر دی ویره موږ د الله تعالی سره شریکان ځکه جوړوم کنه د پیران صاحبان چې قیامت ورځ به چې الله تعالی د موږ خبر نه مانی د موږ پیران او فقیران د حضور باندې موږ شفاعت حضور کوي او دې ته د شفاعت قهري رسې حضور سره شفاعت کول او دا د سورې بقره کې تر شوی د زیاده نفي کړی دی الله تعالی به چې حضور نه چلیږي دا ټول سورتونه چې دا رد کړی دي او صرف یک یو الله تعالی څه کولای شي نو هیڅ کوم څه نشي کولای لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله تعالی پر اختیار دی چې ولا څنګه پاسمونو کې دی یا ځمکه کې دی ګوره چې ځمکه وي اسمانونو کې وي څه هم وي شپه ورځ هر قسم څوک هم زورور وي خو اختیار ده صرف یک یو د الله تعالی دی ولې قیامت ورځ باندې اعلان وشي اين ملوک الارض چې د دې بادشاهان د ځمکې والا زه د ټولو بادشاهانو بادشاه یم که څوک هم ظالمان او کافران وي نه هغو باندې به خوف او ویره وي کوم خلک نیکان خلک وي نه هغو باندې به هېڅ ویره نه وي کوم هغه خلک چې هغه مشرک کړي هغه نیکان مشران وي
نو دوی باندې به څه تکلیف او څه غم به نه وي لکه بل ذکر تعالی ذکر کوي ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون نه به دوی باندې څه ویروي او نه به دوی غمجن وي نو ځکه ذکر کوي چې لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله تعالی د پر اختیار د اسمانونو کې هم درنګي پسمکو کې هم وان تبدوا ما فی انفسکم کچې تاسو پټاو یو خبره ظاهراو خپل ژوند کې او تخفوه بيحاسبكم به الله یا یو خبره پټاو دی ټول الله تعالی تاسو سره حساب کتاب کوي حدیث کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره فرمایي کس انسان چې کله اراده وکړي یو نیکی ولا او هغه نیکی ونه کې وسه تش اراده او کښ کړي وي نو الله تعالی دې په دې اراده باندې هم یو نیکی ور کوي کبیا چې دا اراده کړي یو نیکی ولا او بیا عمل هم ور باندې وکړي نو کس الله تعالی بیا یو نیکی په لاس باندې بدل کړي بیا ورپسې مخکې هم دې حدیث کې ذکر کوي ویرا دا یو نیکی په 200 نیکی سره بدل کړي نو دا الله تعالی خصوصي رحمت او نعمت دی دویم دا کسړی د ګناه اراده او کې وا ګناه یې کړی نه دی نو دې دا یو ګناه هم نشي لیکلای بلکې هم د څه خلی وي او ذکر عمل وکي ګناهکار وکي بیا دی وا ګناه ولي کړی شي وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم کچې تاسو دې ګناه یا دې خبره له اراده کو کنه کا خبره یا بدوي والله تعالی نه هیڅ کړای چې هم نه پټېږي نو یحاسبکم به الله دا تعالی تاسو سره ټول خبره له حساب کتاب وکړي ځکه چې کله انسانانو ته عمل نامې ملاو شي قیامت ورځې بیا دا خبره به انسان کوي چې ما لهذا الكتاب ما عمل نامې د پاره څه شوی دی چې د کې وړه او غټه خبره ټول سره جمع کړي دي مو پلان کې ځکه ناستم او غب شپ ملګول او مو رښتیا خبرې نه وکړي نو دای ټول ورکړه جمع کړي دي یحاسبکم به الله اطلب تاسو ټول حساب کتاب وکي ګورا چې کله قیامت رسي الله حساب کتاب کې څنګه مورز کی دا طلب حساب کتاب ختم کړي وي ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء چاته خواشي نو عذاب ورکي او چاته خواشي هغه ته مغفرت وکي او درجه اوچتي کی والله على كل شيء قدير دا طرف بهر شي باندې قدرت والا دی